د مور به دا بچې بوته حسن بصري صاحب له چې استاد جي زما دې زوی ته دوا دته نصیحت وکړه هغه به ورته نصیحت کوو د هغه مجلس کې به ټیک و خو چې بار بار ووت بیا به په غلطو په ګناهونو به سر شرابونو کبابونو مور ورسره ډېره زیاته خواري وکړه حسن بصري صاحب له به بوته او بیا به یې راوسته بیا او کله به حسن بصري صاحب له ډوډۍ وکړه او د هغه شاګردانو لا به یې کور ته راوغوښتل وایي زما دې بچي ته نصیحت وکړه هغه هم ورته په نصیحت لوستلی شو خو دا لږ لوکور وسمته نه اخره کې خدای راونیو دا ګورشته رونو ښه په خپل مال به نه نازېږو په خپلو بچو به نه نازېږو او خپل طاقت او قدرت او د بدن په قوت به نه نازېږو قسم په خدای زمونږ د وجود یو رګ د خدای په لاس کې دی یو رګ چې د لکټ که یو رګ د دماغو بیا به لیونې ګرځې خولې نه به دې لاړې میږي بیا به څه کوې قسم دی که ډاکټر سره هم بیا علاج یو معمولي غوندې بیماري د ته ولګوله د کینسر وغیره بیا به څه کوې او داسې بیماران دي داسې بیا بیماران دي چې ډاکټر ورته ووایي چې دا لا علاج یو فالج یې در باندې راوست بیا به څه کوې بیا بچي به هم در باندې تنګ دي هره ګړی کې مونږ الله ته محتاج یو بس خدای اخره کې راونیوه چې راوینې په بیمارۍ پرېوه پیسې په علاج لګوا هغه زمانه کې چې کوم طبیبان ډاکټران هغې وایي مرض دی لا علاج دی کور ته راغې ورو دوړېږي اخره کې کټ کې پرېوت مور به ورته بیا نصیحت کو چې بچې ما درته نه وی اوس به څه کوې تا خو په ژوند کې چې د نیک عمل نه دی کړی تا خو زه هم خفه کړی تا خو ما استاد حسن بصري هم خفه کړی اوس به څه کوې دې بچې په مور ورته وی بچې یو کار وکړه اوس خو توبه وباسه خدای ته ته خو لا علاج یې بیماري خو د لا علاج ده یا نن مرې یا سبا مرې اوس خو الله ته توبه وباسه هغه هلک ورته وی مورې ستا څه خیال دی ته خو هوښیاره ښځی چې ما دونه موده ګناهونه وکړل په دې رکوټې توبه به اوس ما خدای معاف کړي الله به وایي ټول عمر دې ګناهونه کول خو چې پرېوتې او ما راونیولې نو اوس خدای پاک ته توبه وباسي په دې به ما خدای معاف کړي مور ورته وی ګوره بچې لکه زه چې تاسو ته اوس نه کوم بچې ستا ګناه ډېره ده خو د خدای رحم ستا د ګناه نه زیات دی ګوره بچې تا ته خدای نه دی معلوم ګوره الله ته چې څوک سر ولګوي او ورته جړو کړي نو الله پرې ډېر زیات خوشحالېږي مه کوه دا هلک ورته وایي ښه یو چل وکړه مورې توبه وباسم خو په یو شرط ما د حسن بصري صاحب راوړی چې هغه راته توبه ووایي او هغسې زه وکړم مور یې خوشحاله شو په منډه منډه لاړه حسن بصري رحمت الله علیه په دا تابعي دی وی محدث چې لاړ ورپسې ورته وی اله استاد جي کار وشو زما هغه بچی خو کټ کې پروت دی تا مو ته دواګانې وکړې او اوس هغه توبه وباسي خو یو شرط یې لګولی چې ما له حسن بصري صاحب راوړی اله استاد جي را سره لږ راشه بس هغه هم جلال کې راغی تویش کې راغی وی ښه اوس چې د لادو بادو پرېوتو سما غواړی چې ټیک ټاک و نو توبه نشته ما له خو یړه پخ کړی دی کله دلته راوله کله ما وله بوځه اوس توبې زه بلکل زه نه ورځم پروږدې شي چې ما له را نه شي او دا م راته وایم زنانه ته وایي چې که مړ شو ګورې دا به ما ته نه وایي چې جنازه وکړه ما له یړه پخ کړی دی په نصیحتونو باندې مور یې غریبه دقسې راله مور خو مور یې که چې راله زوی ته وایي بچې ما درته نه وایي چې سم شه زما استاد نه راځي وایي چې ما له یړه پخ کړی دی ما ورته ډېر نصیحتونه کړي دي خو زه نه دي منلي اوس چې پرېوت د لادو بادو نو اوس لګیا دی اوس توبې وباسي او بچې دویم هم درته ویم زما استاد وایي چې که مړ شو جنازه هم پرې نه کړو ما له به جنازې له هم ماله نه راځي چې راشي جنازه پرې وکړه دا هلک ورته یې مورې ما درته نه وایي چې زما توبه دې وخت کې د قبلېدو نه ده ما خو تا ته وختي وایي چې نه قبلېږي ما ټول عمر ګناه کړې ده خو مورې بس یو چل به وکړي چې زما نه سوق شي چې زما جنازه به نه کړي جنازه څه شی دی سفارش دی که چې یا الله دا سړی مړ دی نو زما سفارش به تاسو خدای ته کوئ زما ګناهګار مورې دا چل به وکړي چې زما په دې یو کار به وکړي زما د خپه کې به یې دا لوپټه واچوي زه دونه کمزور یم چې ته مې راښکې شي او په دې لارو کوڅو کې به مې راکاږي
وی بچی څوک د خدای نافرمانی دی سزا او مور ما به خخینه په مقبره کې یو کنده کې به مې وغورځی که زه د مقبره کې خښ کړم نو ماله به خدای دونه سزا راکوي او دونه چغې به ووایم دونه چغې چې مړي به رانه تنګي نو مړي را باندې ولې تنګې مور غریبه په سوچ کې پرېوته چې خدایه دې سره ده سره زه څه وکړم په دې اوازونو کې دا زوی مړ شو چې مړ شو مور خو داسې کولی نه شي چې زوی له پکې پړې واچي او په لارې راکاږي او څنګه به یې کندې ته غورځوي په دې سوچ کې پرته ده اوښکې بیږي او په لوپټه اوښکې پاکوي چې دروازه ووالی شو چې دروازه ووالی شو دا اوس په دې سوچ کې و چې باروز هم څوک وګورم چې دا زوی را سره ولمبوي او دا زوی رانه ښخ کړي چې دروازه څوک یې وی حسن بصري ما استاد اوس رالی ما درته نه وی چې راشه اوس رالی زما بچی بې توبې لاړه زما بچی خو وی چې دی راشه او ما ته توبه وکړه نو چې توبه زه وباسمه نو هغه وخت نه راته اوس رالی اوس سره پاره راځې وی ته خو ورلرکه که مور یې ورله ورې لرې که نو حسن بصري صاحب ورته څه وی وی ستا د راتلو نه لږ ساعت پس زوده شو نو خوب کې مې رب العالمین ولید الله مې ولید الله ما ته څه وی الله وی ای حسن بصري ته زما د مینې او زما د محبت دعوی کې ما وی والله وی څنګه دعوه کې زما په دوست جنازې نه انکار کې او زما د مینې دعوی کې زما یو دوست مړ دی هغه د جنازې نه انکار کې نو زما په دوست جنازه نه کې څنګه ما سره مینه ده الله شاب دروازه کوله لمبوم بمزه او قبر دفن بمزه کوم او جنازه بمزه ورته دومره الله په خپل بندگانو مهربانه او چې دی وتاو جړل الله ته او قبر دې سر نه وې موږ د اثر د قبر او د لوی نه ډک دی ډک دومره په دې سر کې د موږ مازغنیخ ته لکه څومره چې په دې کې لوی پرته او په دې کې قبر پرو چې دا قبر او لوی د دې سر نه موږ وباسو دا لري موږ په څه قبر کوو زموږ سړي د قبر که معمولی خدای رونی او قسم په خدای که بیا ته خدای پاک نه سو خلاص کی یو سیلاب چې راشي د خدای پاک دې سیلاب ته غرونه نشي ټینګېدی پولونه ورته نشي ټینګېدی یو زلزله چې راشي قسم دې که غرونه ورته ټینګ شي یو درس چې ورکې هر څه تباه کړي خدای پاکه د خدای طاقت د هر څه د پاسه یې دمارو یو سیز بدن پړه کې ساتو بار بار درته ویم ادا د خدای مونږ ډېر ګناهګار یو هلکه یو که نه یو ډېر ګناهګار یو دومره ګناه ده چې مونږ یې شمېرلی نه شو او دویم څه الله مونږ نن ستا رحم له راغلی مونږ حساب کتاب له نه یو راغلی په حساب کتاب چې مونږ غرق یو په حساب کتاب یې مونږ تباه یو دنیا کې هم تباه یو په آخرت کې هم تباه یو مونږ صرف او صرف رب العالمین ستا رحم له راغلی زمونږ د ملک یو قانون دی تاسو ته پته یو سړی مرګ کې شیشن کې هغه کیسو چلیږي او دې کله 500 اډرو کې کړ نو هائی کورټ ته لاړ نو هائی کورټ هغه اپیل خارج کې ودا مرګ تا کړی دی هم 500 کې نو سپریم کورټ ته اپیل وکړ نو سپریم کورټ هغه اپیل خارج کې هغه ودا مرګ تا کړی دی بس په د قانون دروازې بند شوې د 500 ګاډ کې پروت دی بره د اپیل اډو سشته دی نه و یو قانون کې یو شی شته هغه ده چې صدر ته دې رحم درخواست کوي او هغه رحم درخواست سي هغې کې دانی صدر ته چې دا کار مې نه دی کړی ځکه اخو درې عدالتونو ثابته کړه چې دا مرګ ده کړی هغې کې دا ولیکي چې یاره زه ما بچي دي ماشومان یا دا ولیکي چې ته په ما رحم وکړه ما دا کار کړی دی دا نه و چې نه دی کړی دا مې کړی دی ځکه درې عدالتونو خو پانسي کړ نو صدر ته د اختیار شته بیا قانون کې صدر مملکت ته د اختیار شته چې سره دی چې د درې عدالتونو به د فیصله ده کړې ده چې دا مرګ دا کړی دی او تا د 500 قابلې چا باندې 3 ځله 500 ولیکي 50 څلور ځله 50 15 ځله ولیکي خو صدر ته د هغې د پاس هم د اختیار شته چې سره د دې که معاف کوي نو معقولی شي بخلی شي نو چې د پاکستان صدر ته په قانون کې د اختیار د دورب سره د اختیار نشته د قانون مطابق هم غر کیو
د قانون مطابق موږ سره څه نشته. د خدای دونه کرمونه او دونه رحمونه دي په موږ چې د موږ عمل د هغې شکریه نشي ادا کولی. د موږ بس عمل یو د هغې شکریه بسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی بنی اسرائیلو کې یو سړی و، بنی اسرائیلو کې نو 1500 کاله د الله عبادت کړی، 500 سال. دا هم د رسول الله مبارک د خولې خبره او څنګه 1500 کاله عبادت یې کړی دی. و یو جزیره کې دی او د خدای نه سوال کړی، نیک سړی. دا ګوره د رسول الله مبارک خبره. نو جزیرې ته تللی، ولته د خدای عبادت کاو. او هغه زمانه کې رهبانیت جایز و، ښځه به یې نه کوله، بچي به یې نه او ځان له به لګیا او د خدای عبادت به یې کوه. هغه جزیره کې ورته الله پاک ګیر چاپېره خو د دریاب طرفې اوبه وې، د خوږو اوبو یو چیله پیدا کړی و، د هغې نه به یو جام وبس کړی. او د انارو یو بوټي ولا خدای پیدا کړی و، د هغې انارو نه به یو انار را شوکه و، هغه به یې خوړه. په دې ژوند تېرېده. 1500 کاله حضور پاک مبارک فرمایي داسې عبادت یې وکړ چې بغیر د ریا نه چا لیدی نه دی. او د شپې او د ورځې عبادت او د ورځې روژه، نه غم شته، نه خادي شته، نه چا سره خبرې شته، نه اترې شته، نه غیبت شته، نه دروغ شته، بس یو دی دی او یو خدای دی. او چې کله مړ کېده که نه، رسول الله مبارک فرمایي نو الله ته یو سوال وکړه چې خدای زما نه به ستا د سجدې په وخت کې وباسي او بیا به زما وجود محفوظ ساتې د دې حشراتو مشراتو نه چې همدغسې په سجده پروت دی. او د قیامت پر ورځ خلک د قبرونو نه پاسي او زه د سجدې نه سر اوچت کړم او تعالی در روان شو. او حضور پاک فرمایي چې الله ورسره همغسې هم کړه، په سجده پروت و چې سات یې ووته. او اوس هم په هغه جزیره کې د هغه وجود محفوظ پروت دی، الله محفوظ ساتلی. او قیامت پر ورځ چې خلک قبرونو نه پاسي دي، بل سجدې نه پاسي نه اقبال الله دی. نو چې کله دې مړ شو سات یې ووته او رب العالمین ته ور مخامخ شو، دا روح یې. نو الله فرمایل بنده ما په خپل فضل وبخلې، زه جنت ته وجود به دې محفوظ وي، ښه زه جنت ته. دې اړه کې وایي دا ګورې زه ته بیا ویم د رسول الله مبارک د خولې خبره. دې اړه کې وایي چې خدای تا په خپل فضل وبخلم، ټیک ده، خو ما چې 1500 کاله عبادت کړي، دا ټول عمر روژه ده، ریا پکې نشته، منځونه دي، بچي نشته، ښځه نشته، ټول ستا دپاره دروغ غیبت یو ځه او یو ته. نو الله دا به دې ویلي و که نه چې تا 1500 کاله تېر کړي دي عبادت، نو ما فضل وکړه. نو ته فضل په بل چا ونې نه کې، ما خو 1500 کاله نو هغه دې اړو ذکر نه کړ خدایه، ادې پکې اړو یاد نه کړل، د هغه عبادت ذکر خو به دې اړه کې تېر شو، اړه کې په خولې څه نه دی. الله علیم بذات الصدور، پړونو خبردار. فرشتو ته حکم وکړ دی بوځئ او د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرول. نو چې بویې ته د دوزخ نه د 500 کالو په مزل لرې ودرول او د دوزخ دا تو پې راغی، نو چغې کړې د تندې مړه شم یا الله اوبه راکړې. یو فرشتې ولا اوبه راوړې ده واله. نو چې د اوبو پسې منډې کړې، نو هغې ته اوبو چتې کړې. نو چې د ور ټوپ کړې هغه ته نورې مو چتې کړې. وی د خدای بنده د تندې مرم دا اوبه را، وی دا دنیا نه ده ښه، دا آخرت دی، هلته به خیراتي اوبه میلاوی دی، دلته د دې قیمت به ورکړې. وی ما سره څه لیدل، یو دمړی هم نشته، یو روپۍ هم نشته. وی تا سره هغه شی شته چې د اوبه پې خرڅېږي. وی څه دي؟ وی د دې یو جام اوبو قیمت 1500 کاله عبادت په دې خرڅوم، که راکې در کوم که نه راکې خپل کار کوم. د دوه کسه جوړه ده. او شکر وباسه چې 1500 کاله دی، اصل دا خو را سره دي، که د دې نه یو ورځ زیاته یاده کړې ما سره به نه وه، هله تندې مرم امې درکه خو د اوبه راکړې. هغه اوبې اوس کنې الله فرشتو ته وی اوسې را مخامخ وی که نه وایه بنده ما خو په خپل فضل بخلی، خو تا پکې دا خبره وکړه چې عبادت مې 1500 کاله کړی وه او ده خرڅ کړی، او یې خطا خپله د یو جام قیمت اوبه 1500 کاله مقرر کړ. مونږ په زور نه دی در خرڅ کړی، څونه اوبه دې څکلې دي، د یو جام په عوض کو 1500 کاله نه. او ما چې د انار غداري درته کړی، که دا مې نه وې کړی ته عبادت کولی شو. او دا خوږې اوبه په جزیره کې چې دا مې نه وې پیدا کړی ته عبادت کولی شو. او دا روغ صحت چې مې درکړه ته عبادت کولی شو، که دا مې نه وې درکړه. اوس به څه کې؟ نو مونږ به څه کوو خدای سره؟
دا د هارون رشید ښځه وه زبیده، د دې عرفات نه د کم ځای نه یې نیر راوستی دی ښه، په دې عرفات یې تېر کړی دی په مزدلفه او منات او مکې مکرمې ته یې بوت، د دوه نوکه ښځه وه زبیده. او فری به خلک حجونو نه بوتل او د غریبانانو کونډو مسکینانو له به په کاسو ډکې روپۍ ورکول. او په محل شاهي محل کې دا فیصله کړې وه چې زما په شاهي محل کې به هغه څوک ډیوټي کوي د چپړاسي نه واله سیکرټري پورې چې د قرآن شریف حافظ وي. چې مړه شوه نو یو لوی عالم و، هغه په خوب کې ولیده، وی زبیدې الله د سره څوک کړ، وی الله ته چې مخامخ شم، وی الله فرمایلی زبیدې منځونه دې م کړي دي، صدقې دې م کړي دي، حجونه دې م کړي دي، په خلکو دې م کړي دي، مدرسو سره دې م امداد کړی دی، نهر دې م راوستی دی، خو زبیدې دې کې ستاسې دي. دا خو ما دله حسن درکړه او بادشاه مې در باندې مین که او د هغه په نکاح کې مې راوستی، نو دا کارونه دې وکړه. که ما حسن نه وې در کړی د بادشاه ښځه نه وې تاسو کولی شي. دا خو ما روغ صحت درکړه، که ما په لاس وخت پوشله پیدا کړی وې، یو بانډه کې مې چې یو غریب کور کې پیدا کړه، تاسو کولی شي. دا خو ټول زما برکت دی، ستا پکې څه دي؟ دا مینه خو د نیکو د له ما پړه کې اچولی، ستا پکې څه دي؟ وایي مې زه زبیدې غرقه شوم. وی الله فرمایل د زبیدې په یو عمل دی بخه، هغه عمل څه دی؟ وی یو ځل بانګې وې بانګ او تا ډوډۍ خوړه، تا په سر لوپټه نه وه، نوړی د خولې ته اوچته کړې و، دې کې بانګ شروع کړ، نو تا زر هغه نوړی واپس کړه په پلیټ کې دې کېښوده او زما د نوم احترام دې وکړه، لوپټه دې په سر کړه چې بانګ کړه، نو بیا دې نوړی اوچته کړه، زما د نوم قدر دې کړی دی، زما د نوم عزت دې کړی، احترام دې کړی، په دې مې وبخلې ده جنت. نن به مونږ د لبیک احترام کوو او د الله اکبر احترام به کوو، او دا به زمونږ نن به مونږ دا نه وایو چې خدای مونږ عمل کړی، نن به مونږ دا نه وایو چې خدای مونږ دا کړی دی او مونږ دا کړی دی او مونږ دا کړی دی او مونږ دونه پیسې ولګولې او دلته رالو، دا مینه خو زمونږ په اړه کې خدای چولی دی. نن به مونږ دا یو ټکې وایو، د زړه نه به دا هر څه وباسو، زمارو هر څه به وباسو دلته، او نن به دې خاورو کې ځان خدای تر غړو، نن به په دې نور خدای ته ودرېږو. لږ ساعت پس تاسو له مقدر کوم داسې بار به وځئ، خو چې دی دنه خطا نه شي، ګورئ خیمو ته به خیال ساتئ، دوه دوه درې درې کسانو دی نږدې نږدې، او په دې نور داسې یو منټ دوه منټه الله ته ودرېږي، دې نور باندې ودرېږي او قبلې ته مخکې الله ته وجاړئ خدای ته. قبر کې بیا جړه فایده نه درکوي، د قیامت پر ورځ جړه فایده نه درکوي، دلته به جړه فایده درکوي، نن په دې میدان کې. او نن کم قیمتي میدان دی او کم قیمتي ورځ ده، ورځ د جمعې او د عرفې ورځ. واه واه، دا د خدای په فضل موندل کېږي، ورځ د عرفې، میدان د عرفات او ورځ د جمعې، دا هغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حج په دې ورځ باندې. او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو یهودي وی ستاسو په قرآن شریف کې یو آیت خدای نازل کړی، وی کدا زمونږ یهودیانو ته نازل وی نو هغه ورځ به مونږ اختر کوو، اختر هر کال به مې د اختر خوشحالۍ کولې. وی ایتو آیت هي، دا کم آیت دی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دا د دې عرفات په دې میدان کې په دغه اخیري حج کې په حضور پاک نازل شوی. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ مې ستاسو دین ستاسو لپاره مکمل، واتممت علیکم نعمتي، او خپل نعمت مې درته پوره کړ، وردیت لکم الاسلام دینا، اسلام غوندې ښکلی دین مې درنه درکړ. داسې قیمتي آیت، دا آیت چې الله وی ما در باندې خپل احسانات پوره کړل، ما دین دله مکمل کړ او د دین نوم مې دله کېښود چې اسلام دی. نو که دا آیت مونږ ته نازل وی نو په هغه ورځ به مونږ اختر کوو، اختر. حضرت عمر صاحب ورته وی تا ته پته شته تاسو به د آیت د نازلېدو نه پس اختر کوو، مونږ له مخکې خدای د دوه وختونو پر ورځ نازل کړی دی. د مسلمان اختر خدای چې د مسلمان ګناه خدای وبخي، یو د جمعې ورځ وه، یو د عرفې ورځ وه، او میدان د عرفات و.
د مسلمان اختر دی دیتے اختر ویلے دے اختر د خوشحالی ورځ ته وای د خوشحالی ورځ ولې ده د خوشحالی ورځ ځکه د جنن بکه خیر مونږ خپل رب بخي ان شاء الله دا به زمونږ دپاره د خوشحالی ورځ د دریو څیزونو نه به ځان ساتئ بس درې کسه نه بخي یا مدمن الخمر یا همیشه شراب څکي یکم همیشوالی ټکې لګولی څه مطلب که یو سړي شراب څکلی دی او دې توبه وباسي چې بیا به نس کم دا هم معاف شو خو چړه کې توبه نه همیشه څکي دا به نه بخي بل مشاحن چې مسلمان سره کینه ساتي حسد ساتي مسلمان سره دا ولې ښکلی دی دا ولې مالدار دی دا ولې عزتمند دی دا ولې خلق قدر کوي نو دا څیزونه چا ورکړي دی الله ورکړي نو ته په خدای اعتراض کې خدای سره جنگ کې ته د خدای نه ځان پوی ګڼې او دریم سود خور چې کوم سړي سودونه کوي او سود خوري دا درې واړه دې خدای ته وجاړي توبې دی وباسي دا درې واړه دې خدای ته دل ته وجاړي توبې دی وباسي چې الله پاس توبه 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 ما به ته معاف کې به زما توبه را نو د سلو کسو قاتلم خدای بخلی دی ښه حضور پاک فرمایي زه نه وایم ګورې درته حدیث وایم په بخاري شریف کې حدیث دی یو سړي 99 قتلونه کړي اوهو قتل څونه لوی جرم 99 یو عالم لنا یو کم سل میں وجلی دی سو کم اس میں توبے تڑکے گے وی تنہ بخلے کے گے تورے اوچا تکڑا گئے وہ جنہ بخلے کے گے مورے گے جتام دے رہا سل شاوتے فلان کی کلے کی یو عالم دے غلہ لرش اگا عالم دیر رحم دل دے چی سو کم راضی ہوئی توبہ باسا اللہ بڑی ماف دی روان شوی خدا ہے نو سو کم بس ما کڑی دی نو دا ته نشم ویلی چې ما دا ګناه نه ده کړې همدا ټکې چې دا دې درته وایم چې خدای به ستا رحم ته اوس ودرېږم روان شو او په دې نیمه لاره نه دې خوا په مرګ راغې پرېوته اوس الله عجیبه نظام دی یو خو یې د رحم فرشتې ورولېږلې بل خو یې د غضب ورولېږلې غضب والا ته وایي سړي سل وجلې دي ورځی ساتې وباسئ رحم والا ته وایي ورشه توبې له روان دي سات دوار رالب یا وی مونگا اللہ را بلے مونگا اللہ را لے گلی جگڑا جوڑا شو رب العالمین فرمائل کچو کے توبیز مکا نزدی رو کدا دا کم روان دی دا نزدی را نو دا گناہ والا نزدی وچی دا کم دا سل مری کرو نو اللہ سوی حدیث کرا دی تقرب یا غزمکی تویرا نزدی شا دی بلے توی تباع دی لرشا افرشتو توی جنگ مکا وی کچو کے چه کم ازمکی تا نزدی اغت سو ماسے نو چې کوم لروانو یو لیش تغیت نزدې او رحم والا فرشتو ته سو استروه جنت تلا نو چې سل مړیو کې خدای بخي مو غسل نه دی کړی مو یوم نه دی کړی الحمدلله نن په کوم تا کو سمارو څومره ګناه مو کړی دا هر سړي د خپل ګناه معلومه ده نن به د دې ګناه د خدای په حضور کې معافي غواړو خدا سے معافي نه چې هغه به توبه توبه ده بدو چې څوک نه عمله په بد نه مکمل معافي چې خدای دا ګناه به نور نه په دې میدان کې او دا به سره وایي چې خدایا زه په دې خپل توبه تا غوا کوم په دې میدان کې په دې برکتی ورځ کې چې د جمعې ورځ هم دا د عرفې ورځ هم دا نو خدای دې تا غوا کوم پروردګار په خپل توبه او تر د مسلمان په توبه خوشالهږي الله د مسلمان په توبه دومره خوشاليږي دومره یو حدیث ته تبل وې ګرمي ده نو بیا دعا کوي ان شاء الله راځي رسول الله مبارک فرمای وې د مسلمان په توبه الله سره خوشاله وي یو سړی په یو اس باندې سوري او په یو ځنګل کې رواني رونو دا وره ناشنا حدیث نو یو ځای کې دې ستړي شنو واسو درې واسطه پاسره د اوبم پرتی دې د خوراک او سامان پروت دی او دی ود شو چې را پاسه استه تختې نه لري نشته یا خدای زما او به زما خوراک ټول په اس د پاسه واس خلان دا خو بزو زب سکو دې منډي وای او ستړي شي خپلې ته بیگی اے خدای دا بس کوم زه خو دې میدان نو وسوته نشم او حضور پاک وی داسې ځنګل دی چې خطرناک ځنګل دی نو دې واپس غخبل دی لراشي ډړو وی ځکه په دې خوب کې را نه سالاړه ځکه د مر ټول اسباب دي نو چې دې کله ود شي او راوي نو اسوته ولان
نو په اسې ومغه خپلې اوبه مې خپل خوراکه مې نو دې د خوشحالۍ نه څه وایي د خوشحالۍ نه دې وي اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته مې بنده او زه دې رب یم رسول الله مبارک خطا شي په دې خطاای خدای څوک نه نیسي چې زه دې بنده ته مې رب دومره د خوشحالۍ نه خطا شي چې وي ته مې بنده او زه دې رب یم وی دا سړی چې په خپل اس او په خوراک مندلو څونه خوشاله دی الله د مسلمان په توبه ر دې نه زیات خوشاله نن بس کورونو وای راته توبه وباسو څنګه توبه وباسو داسې ها یا الله چې موږ څونه ګناه کړی د خدای تا ته معلومه ده موږ ته معلومه ده موږ په ستومان او چې نه وې کړی خبر آینده لمنیت ته چې نه وکړو او تا نه معافي غواړو او دویم به سوای دویم به دا وای چې خدایا زما ډیر زیات ګناهونه دي زه ډیر ګناهګار یم دومره چې د دریاب د قطرونو دونو د پاڼو د شګو د ذراتو نه ډیر دي خو خدای ایمان مې دا ده چې ستا رحم د دې نه زیات دی نن صرف او صرف ستا رحم له دې میدان ته راغلی الله ما سره به د خپل رحم او د خپل کرم معامله کوي الله ستا رحم ته راغلی نو ان شاء الله امید لرو چې مونږ خړکوړي او مونږ صابین والا او مونږ د تور مخي او مونږ ګناهګار مونږ پمن د ګناه نه ډک ان شاء الله امید لرو چې مونږ په خدای معاف کوي ان شاء الله زموږ ایمان دې چې الله زموږ رب دې زموږ رب بل نشته او مونږ ډېر بے کسبه سو کوي بلم سوچتنه بل اسرم نشته چاته ودرېږو الله چاته لاړ شو چاته وجاړو بغیر د خدای نه زموږ د فریاد بل ځای نشته مور پلار لبم دغه سوالو کې ها چې الله زموږ مور پلار چې کوم مړ دي او کوم څوک د چا څومره مړ دي وای ګناهګار خدای درغلي ګناهګار درغلي دي او خدایا د رسول الله مبارک وینا ده چې د جمدو دوا د مړو د پاره خدای قبلې دا به سره وای او نورم چې څه دعاګانې کوي نو خدای پاک به قبلې لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله تعالى صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما تحبه وترضاه ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا رب العالمين يا الله
خدای مونږ د عرفات په دې میدان کې تا ته ولاړ یو الله، تا ته ناست یو الله. الله د جمعې روزم ده او د عرفې روزم ده، مبارک میدان دی. او موږ د حج په نیتونو راغلي یو، د حج ارادې مو کړي، نیت مو کړی. او الله موږ مسافر یو، د لرې لرې ځای نه راغلي. او الله خپل اهل او عیال هم په کورونو کې پرېښي دي. خدایه د ټولو نه مخکې وتا ته دا سوال کوم، یا الله زمونږ ګناهونه معاف، یا الله زمونږ ګناهونه معاف، یا الله زمونږ ګناهونه معاف. الله زمونږ ګناهونه د دریاب د قطرونو او د شګو د ذراتو او د اونو د پاڼو نه زیات دي. الله زمونږ د ګناهونو دونه پیټې دي چې مونږ یې وړی نه شو. الله مونږ دونه ګناهګار یو چې مونږ تا سره د دې ګناهونو سره مخامخ کېدی هم نه شو. الله دا مو ایمان دی چې زمونږ د ګناه نه ستا رحم زیات دی. خدای زمونږ د ګناه نه ستا رحم زیات دی. الله ته ارحم الراحمین، الله ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین، اکرم الاکرمین وارحم الراحمین. الله زمونږ ټول ګناهونه معاف، یا الله زمونږ واړه او لوی ټول ګناهونه معاف، الله زمونږ پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف، الله زمونږ زاړه او نوي ټول ګناهونه معاف. یا الله چې ستا کوم حقونه زمونږ په دې غاړه او دې سټ کې پراته دي، هغه ستا حق دی. خدایه تا سره اختیار دی، الله تی راته معاف که. او که ستا د بندګانو کوم حقونه زمونږ په دې غاړه کې پراته، ستا د بندګانو کوم حقونه زمونږ غاړه کې پراته، خدایه هغې له جنت ورکوه مونږ معاف، د هغې په بدل کې هغې له جنتونه ورکړه. او خدایه مونږ معاف مونږ معاف که. خدایه تا خو د سلو مړو قاتل بخلی دی. خدایه تا خو کفن چور او کفنستو والا بخلی دی. الله خو تا خو هغه خلک بخلی دی چې چا شرکونه کړي دي، هغه خلک دی بخلی دی چې لوڼه جمدی خښې کړي دي، هغه خلک دی بخلی دی چې د دنیا بدعملۍ کړي دي او تا ته سرخ کته کړي دی، توبه استره تا بخلی دی. یا الله مونږ وبخه، الله مونږ معاف که. خدای الله مونږ معاف که. خدای الله مونږ معاف که. خدای مونږ تا له راغلي یو، الله زمونږ بل اسره نشته. خدای چا له لاړ شو؟ بل څوک دی چې مونږ هغه له لاړ شو، د هغه نه وغواړو. ټول تا ته محتاج دي، پیغمبرانو تا ته چغې والي، صحابو تا ته چغې والي، عالمانو نیکانو تا ته چغې والي، صالحینو تا ته چغې والي، فرشتې تا ته چغې وایي. خدایه او دا مې ایمان دی چې ستا د ذات نه بغیر بل اسره زمونږ شته نه. الله ستا د ذات ته زمونږ بل اسره نشته. تا ته چغې وایو خدایه، تا ته مو خولې وازې کړې دي او ګناهګار یو. خدایه نیک عمل نشته. خدایه په هره ګړۍ ګناه کړې ده. خدایه یا الله دې میدان کې تا نه سوال کړ، لبیک سره سوال کړ، مونږ معاف کړ. مونږ معاف کړ، مونږ وبخښه. خدایه رسول الله مبارک د وینا مطابق داسې که یوم ولدته امه لکه د بچو کې د مور نه پاک، د مور نه پاک چې پیدا یې. خدایه هغه سم وبخښه. خدایه خدای ستا پې څه کېږي؟ ته مو نه بخښې مونږ زر کېږو. خدای مونږ زر کېږو که ته مو نه بخښې مونږ زر کېږو. خدای ستا قهر ته غرونه نه چې ټینګېږي، دریابونه نه چې ټینګېږي، مونږ غوندې ماشي مېږي به ورته څه ټینګېږي. یا الله مونږ جزا نه وبخښه. خدایه نحن الفقراء انت الغني ونحن الفقراء، مونږ محتاج یو، ته غني ذات یې. مونږ ستا مخلوق یو، ته زمونږ خالق یې. مونږ ستا مرزوقین یو، ډوډۍ راکړې ته رازق یې. خدای ته زمونږ رب یې، مونږ تا پاللي یو. الله خدای وجود تا را کړی، ته مصورې شکلونه تا را کړي. الله دنیا و آخر ستا په لاس کې، د قیامت ورځ ستا په لاس کې، د قبر تیارې رڼا تا سره ده. خدای د قبر تیارې رڼا تا سره ده.
خدای ته زموږ نه ساتي زموږ نه ساتي یا الله معاف آمين معاف آمين 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 بکم رستمون سو باسه بکم ټیم سو باسه هغه ټیم زمون سو باسه چې کوم وخت مونږ خوشاله آمین آمین کوم وخت مونږ خپه سمو آمین یا الله رب تیری رانا کا آمین آمین خبر تیری رانا کا آمین قبر جنب شروع کیږي او کله وخت کې خدایا دا ہوتا ته خدای دا قبر جنب موږ له جنت د باغچو آمین خدای دا جهنم اورې مگر دا آمین او الله چې دا قبر نم پاسه پنه کو اعمال مسور کې خدای آمین او د رسول الله مبارک خوانم بوته آمین داغینه مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب آمین او یا خدای دا هر صبح الکیږي چې تمو بغي معاف گناہگار معاف کر اللہ گناہگار معاف کر گناہ کا کر معاف کر گناہ کا کر معاف کر ذات نہ بغیر محمد جا بلندی بیماری راشد تا ته چغې وو چې تکلیف راشد تا ته چغې وو چې مصیبت راشد تا ته چغې وو خدای ته زموږ رب بل رب زموږ نشته خدای بل رب نشته بل خالق نشته بل مالک نشته ته زموږ ته موعظه موزه اول اخر خدایا د دې ټول مخلوق ته ستا په لاس کې زموږ سټو کې ستا په لاس کې زموږ د بچو زموږ د مور او پلار خدای زموږ مور او پلارو بخښي کمړه دي خدای وې بخښي خدای په قبرونو کې پراته دي زموږ دعا ته محتاج دي او د جمدو دعا د مړ د پاره قبليږي یا خدای ته معاف زموږ نه لیکونه تروریانه چې کمړه دي ټولو بخیر یا خدایا کاذاب کې پراتی او ته وبخښه په سکیږي خدایا نو تا ډېر لوی خلک بخلې خدای تا خو فرعون لمن موسی علیہ السلام په خله دعوت ورکړو ایمان راوړه بخم نه تا خو ابو جهل تم د حضور پاک په خله دعوت ورکړو چې ایمان راوړه بخم نه نو کا ابو جهل ایمان راوړلې به خطا بخه که فرعون ایمان راوړلې و تا بخه که نمرود ایمان راوړلې تا بخه مؤمنان یو الله زمون په ایمان دې خدایا ستا په صفات او ستا په پیغمبرانو ستا په کتابونو ستا په رسولانو ستا په فرشتو د آخرت پر اوس په تقدیر زمون ایمان خدای دې ایمان هم نصیب کړي خدای دې ایمان د زوال نه مسلم خدای مونږ ډېر به سو کړیو خدای که زمون مشران کوم قبرونو کې پراته دي او په عذاب کې مبتلا دي یا خدای مون خودی کر به ته شوټینګ کې دي خدای غیبا کر به ته یا خدای وې آمین خدای وې آمین خدای وې آمین خدای جنت برابر کې آمین 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 ظلم نه کې ګناه به کړې باندې به نیولې ظلم نه کې خدای رحم وکړه رحم وکړه کریمه غفارا غفورا رحمان رحیم رحمك بخا او خدای مونږه مو بخا او کله چې جمدی دې مو پلار خدای ته نن کو عمل توفیق ورکړي الله روح صحتنا امين الله روح صحتنا او دیو بخا او یا الله مونږ سره رحم معاملې امين یا خدای زمونږ بچی کامیاب امين مونږ د بچو د پاره سوال کوو بچی زمونږ میوه ده کنه الله او تارا کړی د خدای میوه د تارا کړی ده خدای زمونږ د میوه خدای خواږه کړي خدای میوه خواږه کړي یا الله دا میوه نه مونږ له فایده راکړي خدای دا میوه نه مونږ له فایده راکړي امين یا خدای ته کامیاب کړي امين یا الله که زمونږ لونه دي که زمونږ ځامن دي که زمونږ نسل وسي خدای ته کامیاب کړي امين خدای د دنیا او آخرت خیر نصیب امين امين د دنیا او آخرت د شرونو نه امين یا الله مونږ د بال بچنو
د غمونو نه وساتي آمین لوی غم دې کنه خدای د بچو غم لوی غم خدای موږ ګوزار د بچو د غم آمین موږ بچي کامیاب کړي آمین چا بچي چې کم کار کوي کم سبقونه وایي خدای کامیاب کړي آمین او چا بچي چې الله معشومان دي خدای دیدار هم آمین من گزارا کی آمین بچیم ساجدین کے آمین بچیم رکوع والا کے آمین بچیم تا جڑیدن کے جوڑ کے آمین بچیم نیکان کے آمین بچیم صالحان کے او چې د چا زامن ني د چا د بچو زامن ني ډیر دوستان چې داغي زامن ني دلته په موقع موجود دي دعا کې چې خدای نارینه اولاد ورکړي خدایا دا خوستا پلاس کې دي يهب لمن يشاء اناسا چاله نونه ورکړي ويهب لمن يشاء الذكور چاله زامن ورکړي او يزوجهم ذكرانا واناسا چاله نونه جنکه الکان دواړه ورکړي ويجعل من يشاء واقيما سوق شم کی خدای زمون بچی دا شرطوب نه وسای شرطوب نه وسای خدای نارینه اولاد ورکی نارینه اولاد ورکی صالحین او خدای صحتمند معذور وسون مسای صحتمند بچی دیندار چې ته خوشاله یا خدایا او بای دوستان دې زموږ کورونو کې د چارونه دي بچی نشته دعا وکړي چې خدای نارینه اولاد ورکی الله نارینه اولاد ورکی الله نارینه اولاد ورکی خدای زمون د زامنو زمونږ د لونو غېږې د نارینه او صحتمندو دیندارو زامنو نه ډکې خدای زمونږه زامن او ښځې لونه او خاوندان یو بل سره خوشحاله کړي خدای که د چا رښتیني د زامنو یا د لونو صالح دیندار رشتے ورنصیب صالح دیندار رشتے ورنصیب الله مونږ په بچو خوشاله کړي بنګندم خوشاله کړي او زمونږ د زمانو او خیانو او داغی د بچو حفاظت وکړي الله زمونږ د مال حفاظت وکړي زمونږ د وجود حفاظت وکړي زمونږ د دین حفاظت وکړي زمونږ د بچو حفاظت وکړي یا الله تاسو مونږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مال ته زمونږ وجودونو تسکیمونه جوړي او سازشونه جوړي تو ته هدایت نصیب دې دې سوچ نه واړه دې سوچ نه واړه تو ته هدایت نصیب او که هدایت قسمت کې نه او بیا مونږ ته زمونږ بدن ته زمونږ بچو ته زمونږ مال ته زمونږ عزت ته زمونږ ورونو ته خويندو ته داغي اولاد ته سکیم سازش جوړ نو خدای که هدایت قسمت کې نه ته په سازش کې پخپل وروان او زمونږ ته حفاظت ته زمونږ ته حفاظت ته خدای زمونږ د دین ایمان به حفاظت یا الله د دنیا او د آخر خوشاله نصیب کړي الله د دنیا او د آخر د غمونو نه مسا خدای د دنیا او آخر د غمونو نه مسا یا الله چې د چا کورونو کې بیماران دي تو ولا روح صحت الله مرض تا په لاس کې الله روح صحت مستا په لاس کې خدای دارو ډاکټر طبيب خو اسباب دی بانی دی خدای یا الله تا تم لاس ته ولې کدی مجلس کې څومره بیماران دي یا په کورونو کې پریخي دي بیماران دي روح صحتونه ور الله شفا ورکا الله روح صحتونه ور یا الله شفا ور خدایا ته زموږ ناراضي شاده ته زموږ ناراضي شاده او زموږ دعاګانې قبول کړه زموږ دعا قبول کړه الله ډېر دوستانو موږ در دعاګانې ویلې دي موږ ته سیاد دی او سند یاد الله غا دوستان ته معلوم دي رشتہ داران ویلې دي هغه درته معلوم دي داغي دعاګانې درته معلوم دي خدای دعاګانې ولا قبول کړي یا الله چې زموږ د دعا څوک پسم دي او زله کې څه دعاګانې دي ولا قبول کړي چې موږ ته چا د دعاګانې ویلې دي دعا ته معلومه ده ولا قبول کړي چې چا ویلي چې موږ ته دعا وکړي چې دلته موږ خدای را ولي الله ټول دلته را یا الله خدای موږ ته نبی سوال کوي دا زموږ اخیری عرفات مکه کنه الله دا اخیری عرفات مکه اخیری لبیک مکه لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک لبیک لا شریک لك لبیک إن الحمد والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك والملك لا شريك لك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله بكرة وأصيلا صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا لبيك بحجة لبيك بحجة لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ځان له پټې دعاګانې وغواړئ پټې دعاګانې ځان له وغواړئ دعا کې زما بعضې دوستان دي هغې ته دعا کې بالخصوص زمونږ ډاکټر بخبلان صاحب ته دعا کې دله خدای روغ صحت ورکړي والدې له خدای روغ صحت ورکړي الله تعالی لاس کې مزید شفا واچي الله تعالی والدې له روغ صحت ورکړي د ټولو روم الله اتفاق اتحاد نصیب کړي زما یو بل ډېر مهربانه ډاکټر نجیب الحق صاحب ما سره ډېر احسانات دي هغې ته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي الله ټول بچي کامیاب کړي الله د غمونو نه محفوظ کړي او بل زمونږ د ګروپ دا سربلند دی ده ته دعا وکړئ زه د اخلاص نه دی بیماره مې په د اخلاص نه ورته دعا وکړئ چې الله روغ صحت ورکړي او الله وله شفا ورکړي او تاسو ته هم دا وایم چې که ستاسو د ده متعلق څه مسایل دي خامخا دنه به کوتاهی شوي معافې کوي ښه د کوتاهی شوي معافې کوي دی به تاسو ته معافې کوي تاسو ده ته معافې کوئ زمونږ کشر د خامخا د انسان نه غلطۍ کېږي تاسو په خدماتو کې به د ده نه کوتاهی غلطۍ شوي نو ویې بخیر د عرفات میدان دی او ټول یې معاف کوي او دا دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې د دې ګروپ سره بار بار راولي او د دې دا ملګري دي چې کوم دا یوسف علي صاحب دی او عبدالمنان صاحب دي ته هم دعا وکړئ چې خدای پاک د دوی دا ګروپونه هم کامیاب کړي دوی ټولو بخیر ښه ستاسو حقونه به د دوی غاړو کې پراته خامخا هغه فیسلټي ستاسو له دوی نه دي درکړې کوم چې په کار وه نو ورته معافي وکړئ معافي کړئ خدای دې وله روغ صحت ورکړي ټولو له او الله دې کور او بار خیر نصیب کړي او سربینن بچو ته دعا کوي چې خدای بچي کامیاب کړي الله یې ټول ورونه اتفاق نصیب کړي ټول کارونه ورته اسان کړي زما دلته نور دوستان دي زمونږ د منظور الهي صاحب د ده والد صاحب ما ته سات ټلیفون کړی هغه ته دعا کوي د والدې صاحب خویندې کور والا بچو ته چې الله د خیر او برکت ژوند نصیب کړي خدای دلته راولي ډېر په دادارۍ ما زما دوستان دي نو دوستانو ته زه دعا کوم که نه خدای په دې په خوشحالۍ راولي خدای دې روغ صحت نصیب زمونږ دا سعید رور دی د یو ورور دی د هغه بچي نشته دعا وکړئ چې خدای پاک ونه
نارینه اولاد ورکړي. آمین. یو بل لورې دې معذوره دي دعا وکړي چې الله ولا روغ صحت ورکړي. آمین. الله شفا ورکړي. آمین. خدای وبخي والدې له خدای والدینو له روغ صحتونه ورکړي. آمین. الله دا ټول کارونه آسان آمین. او شاته مې دا صمد صاحب ناشته د بچی دی امتحان ورکړي هارون دعا وکړي چې خدای کامیاب. آمین. د ټول بچی چې څوک هم امتحانات ورکړي خدای دې په فون نمبر وکړي. آمین. زمونږ یو بل دوست بیګا ماته ویسه پریشانی دا وتا ټینشن دی سکون اطمینان ویراته نشته دعا کوي چې خدای ولا سکون اطمینان ورکړي. آمین. ټینشنونه پریشانی خدای په خوشاله آمین. زمونږ مدرسې دی رومانیه او حقانیه هغې ته دعا کوي د هغې استادانو ته چې خدای ترقي برکت ورکړي. زمونږ ټولې دیني مدرسې الله کامیاب کړي. خدای د خپل غیبي خزانو نه مدد وکړي. آمین. او طارق صاحب تل دعا وکړي چې خدای پاک یې خوشحاله کړي. خدای د غمونو نه وساتي. الله چې څومره زمونږ د ګروپ ملګري دي ما نه نومونه هېرېږي. خدایه زمونږ د دې ټولو دعاګانې قبولې کړي. او دې تورسرو ته دعا وکړي. دا پورې غاړه تورسرې دي دا خو د ستاسو په اسره راغلي دي که نه دې غریبانانو خو تاسو چې نه راوستې نه شوې راتلی. دې تورسرو ته دعا وکړي. لوڼه ډېر قیمتي دي ګورې ښه لوڼه ډېر قیمتي وي. پلارانو ته دعا کوي. نو دې تورسرو زنانو ته دعا وکړي چې خدای د حیا ژوند نصیب کړي. آمین. حیا د پردې ژوند یې نصیب کړي. آمین. الله چې کوم پکې زموږ د علي زحمت والده بیمار یې اکثر دعا وکړي چې روغ صحت خدای ورکړي. آمین. خدای روغ صحت عافیت ورکړي. آمین. او چې نور هم پکې بیماران زنانه دي په کورسو ګرځي خدای ټول له روغ صحت ورکړي. آمین. الله شفا ورکړي. آمین. الله دواګانې قبول کړي. آمین. الله د حیا او د برکت پردې نصیب کړي. آمین. یا الله ته زموږ ناراضي شي. آمین. یا خدای زموږ دوستانو بخیر. آمین. دوستانو بچي مو بخیر. آمین. او یا الله زموږ دا ګروپ بار بار راوستل. آمین. خدای بار بار راوستل. آمین. او خدای زموږ د حاضری قبول کړي. آمین. او یا الله رستو چې کوم مراحل دي خدای راته احسان کړي. آمین. الله رستو مراحل احسان آمین. قبول کړي. یا الله د ریا نه مستعان. آمین. خدای د شرکیات او کفریات. آمین. خدای د ریاکارو نه مستعان. آمین. او ریا نه کو خلقو ته خودنه نه کو الله تعالی ارسته. الله تعالی کو الله چې ته به خوشاله شي. آمین. خدای ته خوشاله. آمین. الله ته مو خوشاله کې. آمین. مفتو کې دی عبادت را کړی دي. مفتو کې دی عزت را کړی. مفتو کې دی انسانیت را کړی. مفتو کې مباخه خدایا. آمین. مور او پلار مباخه. رونه خويندې مباخه. آمین. درونو خويندو بچي مباخه. زمون رونه رونداریان بچي دلته راوړه. آمین. خدای زمون رونه زمون فرزان خويونه او زمون ټول چې څومره دلته راوړه. روح صحتونه نصیب. آمین. زمون رونه خويندې رونداریان په خپل بچو خوشاله. آمین. موږ په خپل بچو خوشاله. آمین. خدای بیا د نسوال ته د مخلوق د شر نه مساله. آمین. سره د آل اولاد سره د روح خويندې او د هغې د بچو د ښځو خدای د آل اولاد نه مساله. د خدای د آل اولاد د فتنو نه مساله. آمین. د مخلوق د شر نه مساله. آمین. د حاسدینو د حسد نه مساله. آمین. د شریانو د شر نه مساله. آمین. د بد نظرو د بد نظرو نه مساله. آمین. اې دې بچاجي ته دوام کړي. دا زموږ ډېر غریب سړی سید د سید د حضور پاک نو ته بچو ته د وخت کې بچو له خدای خروزګارونه آمین. سلام خدای روغ صحت ورکړي. آمین. او دې مجلس کې ډېر دوستانه دواګانې غواړي. او زموږ بعضې ملګري دي رانه پاتې دي عمره کې ما سره ملګري وي او دلته پاتې دعا وکړي چې خدای پاک یې حجونه نه راوړي. یا الله ته زموږ دعا قبول کړي. لبیک اللهم لبیک. لبیک اللهم لبیک. لبیک لا شریک لك لبیک. لبیک لا شریک لك لبیک. الحمد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. احمد او سلمان ته دعا کوي چې خدای دې نارینه اولاد آمین. الله کامیاب. آمین. الله کامیاب. آمین. الله ترقی برکتونه. آمین. ما تم دل بیمار هم د جمع دعا کوي چې خدای روغ صحت. آمین. الله شفا راکړي. آمین. زمين د پاره خدای راکړي. آمین. الله قبول کړي. آمین. او فیاض احمد زمارور بنور کا دلتا او ځکان نشتا دعا کوي چې خدای پاک یې سره د کور والا چې تو احمد سره د کور دلته راوي. آمین. خدای پاک یې دعاګانې زموږ د هغې دپاره قبول آمین. کړي. سر بلال خان ته بیا دعا وکړي چې الله روغ صحت. آمین. الله په بچو روح خوشحاله آمین. کړي. او الله دا ټوله خواري قبول آمین. کړي. سره د ټولو مرګ آمین. ټول ګروپ خدای وبخښي. آمین. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. اوس به یو عمل کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا عمل څوک کی نو کدی د دې ټول د عرفات د خلکو سفارش کوي نو خدای دا سفارش یې قبول. دا عمل څوک کی د عرفات د دې میدان د ټول خلکو سفارش کوي نو خدای سفارش قبول.
عمل سل کرتا بداوا کہ لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. یاد بھائی سو کرتا او حضور پاک فرمائی ها وې د عرفات پرواز پیغمبرانو او ما چې کومه دعا لستره او دا غینه بهترین دعا بل نه تنوا غدا ده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل کرتا بیا سل کرتا بسورہ اخلاص ہوئے قل هو الله احد. بیا بسل کرتا درود ابراہیمی ہوئے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یاد بشي سل کرتا لا اله الا الله وحده ولا سل کرتا سورة اخلاص سورت او سل کرتا درود شریف اللهم صل اللهم بارک خیر دکنی اللهم صل دا چې شو کوئی پنن روز نو کته د دې ټول عرفات والا سفارش کې خدای پاکي خاطر الله دا وای بیا دعا کې ها ټول استاد نن دعاګانې شروع کې مازیګر مونږ به خیری 15 بجې کو تاسو بهري 15 بجو لبا او کم 15 بجې خپل او د سونه برابر کې 15 بجو لراشه مازیګر مونږ په جمع کو هغه نه پس بیا کې خیر خپل وقوف دعا کو نو بیا برتا د مزدلفه متعلق څه مسائل هغه بدلته وي ښا ونن روز په ټول په جړه تیروي په دعا به تیروي په ذکر تیرې کې ذکرونه او کې د ما چې ته سوې دا وای او لګ یو پټه خیر د خیمو کې ګرمي ده لګ داسې دی اونو سورو ته لګودريږي یو 2 منټه ورتم لګودريږي او خدای ته فریاد وکړي الله دې له قبول کې او ما جس کمزوري تم دعا